وما ابرئ نفسي او زه د خپل ځان پاکي نوایم وما ابرئ نفسي او زه پاکي نوایم د خپل ځان ان النفس یقینا النفس لاماره بالسوء خامخ ډیر حکم کوونکې د بدی الا ما رحم ربي مگر اسوک چې رحم کی پای باندې رب زما ان ربي بشک رب زما غفور الرحیم ډیر بخون کې دی او رحم کوونکې دی وقال الملك ویلو بادشاہ اوتونی به ما تدا یوسف علیہ السلام راولی استخلص لنفسي خالص ګرځوم د دې پارا د مشورو د خپل ځان فلما کلمه هر کله چې د سره مخامخ خبرو کې قال ویلو بادشاہ یوسف علیہ السلام ته انک اليوم یقینا تنن لدینا زمون په نسبانی مکینن مرتبه والے امین او امانتدار یوسف علیہ السلام وی په شو چې خامخا ما پریزینا او سرات اسپاری قال ویل یوسف علیہ السلام اجعلنی غرزوما علی خزائن الارض فخزانو دزمکی د مصر باندې انی حفیظ زساتن کهم علیم او په هم په تدبیر د خزانو باندې وې د مال حفاظت دا دو صفاتونه ول ضروری دي حفیظ او علیم انی حفیظ زساتن کهم د خزانه بیزا به لګوم نه علیم او ز پوهیګم په تدبیر د دیوانه چې د حقداران سوق دي وکذالک الله ادارنګ مکننا لیوسفا زه ورکړم یوسف علیہ السلام تفل ارض پزمکن مصر کی یتبوء منها بعض علماء معنا کړي زایونه به جوړول د دې زمکه د مصر نه ہے سو یشا کم زه چې به خشوا نصیب برحمتنا رسو پخپل مهربانی سره من نشاء او چاله چې زمغه خوشي ولا نضيع اجر المحسنين او نه بربادو نزا کو اجر د نیک عمل کوونکو نیک عمل چې سو کوي اجر ضایع کونا الله وی دا خو دنیوي بدلی وی ولا اجر الاخرته خامخ بدل د اخرت خیر للذین ډیر غره د کسانو لپاره منو چې ایمانونه وروړي وکانو یتقون او دای د شرک او د بهایو نه ځان بچ ساتي قحط راغه تر دې چې د یوسف علی السلام وطن ته مرسید وجاء اخوه یوسف او راغل لرونه د یوسف علی السلام فدخلوا علیه وردن نشل په یوسف علی السلام فعرفهم یوسف علی السلام په جندل وی وهم له منکرون او دای وغلر ناشنا غنون کی د دای په خیال کې کل راتله چې اب بادشاہي او پتخ بناسي ولما جهزهم هر کله چې تیار کو غویلرا به جهازهم سامان د سفر د دوی جهاز ستوي د سفر غ سامان ولما جهزهم هر کله چې تیار کو دوی تبه جهازهم هغه سامان د سفر د دوی قال ویل یوسف علی السلام قالتونی ورا ولیما تابع خلکم اغرور استاسو من بیکم چې د پلار نه مده او د مور نه منه ابن یمین الا ترون تاسو ګورینا انیو فلکل ز پورا ورکوم پیمانا پورا راشن ورکوم وانا خیر المنزلین او زخیم د مل مستیا ورکونکو نام فلم تاتونی به کچرتا سما ترانو سو د غرور فلا کل لکم نو نشتره پیمانا تاسو لرا عنی زما سره ولا تقربون او زما د ملک وطن تبرا نزدې کیږي نا ولا تقربون مرا نزدې کیږي زما د ملک وطن تا قالو نو ویلو دوی سنراودو عنه زردې چې چل بکو عنه د دبارک یباهو د پلار سره په چل ول به تر روانو سنراودو زردې چې مطالبه وکوم عنه د دبارک یباهو د پلار دندنا وإنا لفاعلون یقینا خامخا موږ دا کار کوونکیو او چې کله دیرا رخصتې دل وقال ویل یوسف علیہ السلام لفتیانی خپل خادمانو ته اجالو بدعاتهم او ګرځوي بدعاتهم دا پیسې د دوی فی رحالهم پدې سامانونو د دوی کې دا پیسې ول سامان کې واپس کړي اعلام الموقعین کې د دې آیات دلان امام ابن قیم رحم الله علیه کی وی بادشاہ وقت لدمر اختیار ہوئی چې خپلوانو سره احسان وکړي کشي په خبره باندې او دا مسله دی چې پکاريږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو هغه د خپل مال نه بخپل خپلوانو سره احسانات کړ
مودودی سے لیکلی چې دا غ مال غنیمت بیت المال ټول په خپلوانو تقسیمولو. علماء لیکلی یو خپل مال ورکولو او کې یو بادشاہ د بیت المال نه د خپلوانو سره احسانو کی دا حق یو دلیل ولسره ور دې له ګورای کنه اجلوا بذاتهم فی رحالهم او ګرځوي دا پیسې د دوی په سامان د دوی کې دا پیسې ول واپس کړي لعلهم يعرفونها د دې لپاره چې دای داو په جنیزن قلبو کله چې واپس لاړ شي لا اهلهم خپل اهل تا لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دای واپس راشي دا پیسې ولې بارونو کې کېږي سامان فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دای واپس شي خپل پلارانو فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دای واپس شول الى ابيهم خپل والد تا قالوا نویلو دی یا بانا بابا جی زمونگا منع من الکیلو من کړه شوی دې زمونږ نه پیمانا راشن نه منشو کچری آینده دارور زمو سره ته نه لګي فارسل معنا خانا نو لګ زمو سره دارور زمو نقتل نقتل مونږ په پیمانا راړو و انا له لحافظون او یقینا مونږ به دل رخام حفاظت کوونکی. قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیہ آیا اعتبار انکم پتا سبحان د بارک اللہ کما آمنتکم مگر لک څنګه چې می اعتبار کړو پتا سبحان الله اخیه فبار ضرور د کی من قبل دین مخ کی یو ځل می دروانه دغه بارک می اعتبار کړو فالله خیر حافظ الله دې ډېر بهتر د حفاظت کوونکو نا او هو ارحم الراحمین او دا الله ډېر مهربان دی دا مهرباني کوونکو نا مهرباني خو مورم کوي انسانم کوي پلارم کوي الله په ټولو کې ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم هر کله چې کلاو کل سامان نخفل وجدوا بدعاتهم وی مندوا قیمت خپل پیسې خپل ردت الیهم چې واپس کړی شوی دوی تا قالوا ویلو دی یا بانا بابا جی زمونږ ما نبغي مونږ لا نور سغواړو ما نبغي ما نبغي مونږ لا نور سغواړو هذه بدعاتنا داری پیسې زمونږه ردت لینا چې واپس کړی شوی دی مونږ ته ونمیرو اهلنا ونمیرو اهلنا غلب راړو مونږ د خپل بال بچت پارا ونحفظ اخانا حفاظت بکو د خپل رور ونزدادو کېل بعیر او زیات براړو یو بار د اوخم ونزدادو زیات براړو کېل بعیر بار دیو اوخ ذالک کېلو یسیر دې کې دو معنا غانې یو دا چې دا د اغزامونو قول له دی وی ذالک کېلو یسیر دا په معنا د آسان په بادشاہ باندې یا یعقوب علیہ السلام وی ذالک کېلو یسیر دا په معنا د لگا د یو اوخ په بار باندې خپل بچی چته بایلم پوښي په خبره باندې ذالک کېلو یسیر نو کده زامنو قول شنو څه بشي ذالک کېلو یسیر دا په معنا د آسان په بادشاہ باندې د یو اوخ دا بار ورکول غله سګران نخکاری او کدی یعقوب علیہ السلام کول شنا وی ذالک کېلو یسیر دا په معنا دا بار د یو اوخ یسیر دا خډیر لګ دې بچی چته پدی ویلم. قال ویلو یعقوب علیہ السلام لن ارسله چرم نلی گم دے ماکم نتاو سر حتا تو تونی تردی چرا کړی تاسو ماتا موثقا من الله مضبوط وعده من الله پنوم د الله باندې دا معنی و موثقا مضبوط وعده من الله یعنی د الله د طرف نه یعنی پنوم د الله باندې د الله پنوم به مضبوط قسم خوري لتاتننی به چې خامخا تاسو رات طلب کوي ماته پدبانی الا ان یحاط بكم مگر دا چې راګیر کړی شوی تاسو ټول گیر شوی دې پکې بیا گیری کړي خدا بنی چې تاسو راشي وای چې غیر شو. فلما اتوه موثقهم هر کله چې دی رات دل کړي ودته موثقهم پاغه مضبوطی وعده دې دوی قال ویلو یعقوب علیہ السلام الله والله رب العزت علامه پاسبانی نقول چې موږ وایو وکیل ذمہوار دی او چون کې نظر حق وقال ویلو یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو زما لا تدخلوا مردن کی گئی من باب واحد دیوی دروازینا یولس خسته بچی د نظر انشه وادخلوا وردن شی من ابواب متفرقات دروازو جدا جداونا وګره یاد ساتي وېدا مې صرف اسی یو نصیحت درلو کو وما اغنی عنکم نشم بچ کوله تاسو من الله
دا مصیبت دا الله نه من شین زربر ژوندې نبی وي مصیبت نه بچی خپل نشم بچ کوله نو څنګه یو ولید ننکو د بعد او د اولاد ورکول ذمہوار دی ژوندې نبی سوئی وما اغنی عنکم نشم دفقول تاسو من الله د مصیبت دا الله نه من شین زربر ان الحكم الا لله ان الحكم نشته واقع اختیار الا لله مگر صرف او خاص د الله سره دی علیه توکلت پاغبان دی مازان سپارلې وعلیه او پدغه الله باندې فلیتوکل المتوکلون ځان دې سپاری ځان سپارون کی دې ان شاء الله بیا وایو نفس وایو ابن نفس کنه تا صورت مخلاص کو د مفخر ها ته دور نه صورت هر کله چور دن نشوی دوی من حیثو د هغه طرفنا امرهم ابوهم چې حکم کړو دوی ته ابوهم والد دوی ما کان نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چې لری کړه وې د دوینا من الله د الله تعالی د مصیبت نه من شین سشم الا حاجتن مگر دایو ارمانو حاجت پمانا د ارمان نه الا حاجتن مگر دایو ارمانو فی نفس یعقوب فضل د یعقوب علیہ السلام کې قدواها چې ظاهر کړو خپل بچو ته یا پر کړو دین لرا وانه یقینا دا یعقوب علیہ السلام لذو علم خامخا خاوند علم لما دا هغه وجنا علمناه چې موږ د علم ور کړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه لا يعلمون پوهیږي نه ولما دخلوا هر کله چې وردن شول دارونه د یوسف علی السلام علی یوسف په یوسف علی السلام اوانو زه ورکړو یوسف علی السلام الیه د خپل ځان سره خاهو خپل ورتا بنیامین نظام سره کینو قال ورته ویلو انی یقینا رجمنا اخوک زستارورم فلا تبتئس نو تم غم جنېګه بما كانوا يعملون پاسبانه چې دای کوم عمل کوي او کوم عمل کړي دي ته پاغي غم جنېګه ما فلما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیار کړو دوی ته بجهازهم سامان د سفر د دوی جال السقایتا نو ګرځولې وا دو بوس کلو غپیالا السقایا دو بوس کلو پیالا جعل السقایت گرزولی وا اغلو خدو بوس کلو پیاله دو بوس کلو فی رحل اخیه پسامان دخپل رور کی اگر سړي باندې دغه شان تهمت لګول خو ګناه دا مشوره او د وحی مطابق شو الله ورته ویلی چې دغه شان مدې رور سره کې ثم اذن بیا आवाज کړو مؤذن یو आवाज کوونکی او وی وی ایتها العیر اے قافلی والو انکم لسارقون یقینا خامخاتا سغلا غری دا چې چاواز کول دی لپاره نه ودی حقیقت کې وی د اغلا کړي پته صرف یوسف علی السلام لا چې ما ته الله وی جو دی رور لې و چې زبر لږه شان سامان کې کېدم قالو نو ویلو دیرونو د یوسف علی السلام واقبلوا علیہم او دایرا متوجی شیو پاغیبانه ما ذا تفقدون سشیتا سو نرک شوه دے قالو نو ویلو دی نفقد سوال ملکی زمونږ نه روکا شوی دا غ پیمانه د بادشاہ ولمن جاء به او هرغه چا چې راتلو کل پدې سرا حمل بعیرن هغه د پاره به یو بار وی دو وان به زعیم او زم د دې ذمہوار قالو ویلو دیرونو د یوسف علی السلام تالله قسم نه په الله لقد علمتم بشک په ایتاسو ما جئنا نیو راغلی مونږه لنفسد فی الارض دې د پاره چروانیو کو فی الارض په دې ملک کې مونږ دې ملک لروانی د پاره خو نیو راغلی وما كنا سارقین او نیو مونږ غلاګر قالو نو ویلو دوی فما جزاؤه نو سبوی بدلد دی پیمانه د بادشاہ ان کنتم کاذبین کتا سو دروغجن یی کغلا ثابت شون بدل بیسی قالو نو ویلو دیرونو دی یوسف علیہ السلام جزاؤه بدلد دی من هغه سو بیوجدا چومن دیشی دا فی رحله فبار داغ کیو فسامان داغ کی فهو جزاؤه نو دے بداغی بدلی وسابد دی بدلی قالو ویلو دی جزاؤه بدلد دی من هغه سوق بی اوجدا
چې اومن دیشی فی رحله فبار داغ کې فوجزاو نو غبد دی بدلی کذالک نجزی الظالمین دارنګ سزا ورکو موږ غلاګرو ته یعنی ظالمانو ته یعقوب علیہ السلام قانون داو چې چا بغلاو کا نو غلاګر به مالک لاواله کو جواب داستاش فبدا بیوعیتهم فشوروی وکړه په سامانونو دا غیبانه قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د خپل رورنا ثم استخرجها بیرستی و دا پیمانا بن وعاء اخیه د سامان د خپل رورنا او سوال پیدا کېدو چې په دې خو یعقوب علی السلام غمجن شو یو غم د یوسف بل د ضرور شو الله وای کذالک کنا یوسف دارنګ چل خولو مونږ یوسف علی السلام تا او دام مولویلو چې ته د پلار خبره نه پکې سلويخ کاله تیرې دل ما کان نو یوسف علی السلام لیاخذ اخاه چرانی ولې خپل رور فی دین الملک فقانون دغه بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر دا چې خو خشوی د الله نرفع پور تکو مونږ درجات درجه من دا چا نشاو چې مونږ خو خشي نو په علم او ایمان سره درجه چتو وفوق كل ذي علم علیم او د پاسا د هر یو خاوند علم علیم په هشت دې چې الله دې یو عالمي داغه د پاسه بلی تر دې چې خبره نبی لورته نو د نبی د پاسه بیا علیم څوک دی الله رب العزت وفوق كل ذي علم علیم او د پاسا دار یو خاوند علم علیم په هشت دې قالو ویلو دیرونو دی یوسف علیہ السلام یسرق کچری غلا کړي دی بنیامین نو دا زموږ سکرور نه دی فقد سرق خله بشک غلا کړي وا غرور د چر د سکرور من قبل دین مخکی او بادشاہ ته مخله ولار دی ګره دا د نبی غحلم او صبر الله خی موږ او تاسو سره کدا سي چاوک او سبا مو وسراغ نس سبوک فاسرها یوسف فی نفسی پټ ساتلی و دلر یوسف علیہ السلام په خپل کې ولم یبدها لهم او دویته سرګند کړي نو او پټ هونته زړه کې وي دا خبره ګوره پټ ویلې قال ویلو انتم شر مکانن تاسو د دین زیات یی بدتر یی حال والا بد حال والے انتم تاسو شر مکانن ډیر بدتر حال والے د دینا ورسته سمو کړه لاغه شان پرې ځایمانا انتم شر مکانن تاسو ډیر بد حال والے ډیر بدی درجه والے والله اعلم بما تصفون دای ورته سرګند وي دغه پټ ویلو وی الله خپو د پاسمانه چې دا تاسو بیانوي ضرور غلا کړي او کني وکړي قالو ویلو دی یا ایها العزیز اے بادشاہ ان له یقینا دی بنیامین پارابن پلار دے شیخن مشر دے کبیرن ډیر بوډا دے فخذنو نساحدنا یوزمون مکانه فزیدن باندې ان نراک من المحسنین یقینا مونږ وینو تاسو نه قانونا ته ډیر نیک انسان قال ویل یوسف علیہ السلام معاذ الله پناهی غواړم د الله پناهی غواړم د الله نه ان اخذ دا چونی سو مونږه الا من مگر هغه چاله را وجدنا متانا چې مونږه مونډله د سامان خپل عنده دا سره او کوم دې پریزو بل مرونیو ان اذل ظالمون یقینا مون په دا وخت کې خامخای بده و انصافنا فلم استئسو هر کله چې نا امید شول دای منه د خلاصې دو د بنیامین نه چې پریزي خوینا خلصو نجیا جدا شول جرګ کون کی کې ناستل چې اوس بسکو مو خپلار لقسم خړل قال کبیرهم ویلی وغم مشرد دوی علم تعلموا آیا تاسو کوهنه یناباکم یقینا پلار تاسو قد خذ علیکم بیشک اغستی د تاسو نه موثقا من الله مضبوط وعده په نوم د الله باندې ومن قبل د دین مخکی ما فرتم فی یوسف هغه چې تاسو قصور کړو په بار د یوسف علی السلام کې مخکی مم داسې کړو ما دلوي مکوي او تاسو کړو اوس بسکو فلن ابرح الارض هرگز بجدا نشم د دې ځمکې د مصر نه حتا یاذن لیبی تر دې چې اجازه کی ما ته پلار زما زور سره مخ نشم ملاوره او يحكم الله لي یا فیصلو کی الله زما بارکی وهو خير الحاکمین او دا الله دې ډېر غوړه فیصله کوونکو نا
ارجعوا زي واپس لاړ شئ الی ابیکم خپل والد تا فقولوا ورتوا یا بانا ای بابا جی زمونږه ان ابنک سرقا یقینا زوی استغلا کړی دا وما شهدنا موږ گواهی نه کوو الا بما علمنا مگر داغه چې موږ پاغي باندې پوهیو وما كنا للغیب حافظین او نو موږ د غیب لره ساتون کی د غیب علم سره نشتا چې دې واقع شاته سپراته دي خو سرګندا سے خبره واسال القريه التي او که په مونږه باور نکیږي نو تاسو کده کلی هاغه والو نه كنا فيها چې مونږ پاغي کیو دا واقعیا په خشوي والعير التي او د قافلی والو نه هغه قافلی والا اقبلنا فيها چې مونږ د مصر نه پاغي کرا روان شو خپل وطن ته وانا لصادقون او یقینا خامخا مونږ رښتونیو رال الفلار ته دا ټول واقعیا ذکر کا قال ویلو یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم بلکې خیسته کړه د تاسو د پاران فسکم نفسن تاسو امرن یو کار فصبر جمیل زما د پار دی صبر خیستا اس الله نزدې د چ الله ایات ینی بهم جميعا راولی ما تدا ټول براولی بنیامین بمراولی غمشر زوی بمراولی یوسف علیہ السلام بمراولی انه یقینا شان داده هو العلیم الحکیم دا الله دې پوها او حکمتونو والا وتولانهم او مخوالو یعقوب علیہ السلام دا غینا وقال وی یا اسفا ہے افسوس دے علی یوسف او یوسف علیہ السلام باندې وبیزتناه سپینې شوی وسترګې د من الحزن د وجد خفقان فهو کظیم دې د خفقان نه ډکو د خفقان قالوا ویلو دی تالله قسم نے پا اللہ بانے تفتو میشیت تذکرو دے خفقاننا فهو کظیم دے د خفقاننا ڈکو د خفقاننا قالو ویلو دی تالله قسم نے پا اللہ بانے تفتو میشیت تذکرو یوسف چت یادوی حضرت یوسف علیہ السلام حتی تکون حردون تردی چیشت بیمار حتی تکون حردون تردی چی ترنزور شوی او تکون من الحالکین یا شت دمڑکی دن کو نام قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی انما اشکو زخکارکم بسی خپل درد وحزنی او خپل غم الی الله الله تعالی زس تاسو له شکایتونه نکوم چې تاسو تنګي گئے انما اشکو قال ویلو یعقوب علیہ السلام انما اشکو بیشک زخکارکم بسی خپل درد وحزنی او خپل غم الی الله الله تعالی واعلم او ز پوهیګم من الله د الله طرفنا ما پاسوان لا تعلمون چې تاسو پن پوهیږئ یا بنی ای بچو زما اذهبوا لاړ شی فتحسسوا من یوسفا نو خلټو نو کید یوسف علیہ السلام واخی او ضرور داغ ولا تیاسو من روح الله مناو میں دکی گئی دا اللہ دا رحمتنا انه یقینا شاندار لا یاسو نناو میں دکی گی من روح الله دا مہربانی دا اللہ نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا علیہ ہر کله چې دی وردن نشو په یوسف علیہ السلام قالوا ویلوی یا ایها العزیز اے بادشاہ مسنا رسید لے دے مونتا و اهلنا الضر او اهل ز مونتا تکلیف لگا وجینا اور رات المکڑی دی تا تا بے بدعات مسجات و پیسو معمولی باندے ناقص باندے چې غد ساغستو قابل ننی فاوفلن الکیلا پورا راک مونتا پیمانا و راشن وتصدق علینا مونږ باندې خیراتو کا یا معنا کوي علماء وتصدق علینا نرخ کی زمون سره لګری آیاتو کا ان الله یجزی المتصدقین یقینا الله بدل ور کوي خیرات کوونکو ته
د یوسف علی السلام زروی نرم شو وحی را لج بس نور معاملې سرګندوا قال ویل یوسف علی السلام هل علمتم آیاتاسو پوهی ما پاسوانی فعلتم بیوسف چکړیو تاسو د یوسف علی السلام سره واخی او داغ ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه پوهوي پوی دینا ور عذر مولا بیان دا د پیغمبر غ اخلاق دی چې کله پوی دینا پته ده چې تاسو کړیو قالو نو ویلو دی ا انک لانت یوسف یقینا تخامخ یوسف علیہ السلام قال انا یوسف و اعوذ یوسفم وهذا اخي او دا زمارور دے قد من الله علینا بیشک احسان کړی الله په موږ باندې انه شان دے من یتقی سوک چې د الله نه او یریدو و یصبر او صبر اختیار کو فان الله لا یضيع اجر المحسنین بیشک الله نه بربادي اجر د نیکانو قالوا ویلو دی تالله قسم دی په الله باندې لقد آثرك الله علينا بیشک غرواله درکړې تا ته الله په موږ باندې و ان كنا لخاطئين او یقینا خامخاو موږ د خطا کارونه قال لا تسریب علیکم اليوم و ملامتیا نشتره پتا سبحان النذی د ټول مرغار سے ورته معاف کړ دا د انبیاء او اخلاق حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کا تم کال باندې راغ فاتحانه سسور سره مشرکانو کړو هر سړی په انتظار او چې دا پیغمبر بس کوي دا الله محبوب راغې او بیت الله ترازن شوي وی لا تسریب علیکم اليوم ملامتیان نشته پتا سبحان النذی لیکن لاد انبیاء صبر خای وسو طاقت راغله لیکن چا څور سره زیاته کړي نو انبیاء وسکړي یغفر الله لكم بخن دیو کې الله تاسو لا وهو ارحم الراحمین او دا الله ډېر رحم کوونکی دی دا رحم کوونکو نا دا الله ډېر مهربان دی دا مهرباني کوونکو نا اذهبوا یوسی بقمیصی زمادا قمیص هاذا چې دا ده فالقوه علی وجه ابي پس وای چوي په مخ د پلار زما باندې یاتی بصیرا شی باغلی دن کې روغ سترګو والا د سترګو تکلیف به ختم شي واتونی اورا ولی ما تب اهلکم خاندان نستاس اجمعین طول خاندان مدل ته مصر لراولای ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله د آبادی د مصر نام نو په یوسف علی السلام بویو لګید ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله د آبادی د مصر نا قال ویلو یعقوب علیہ السلام قال ابوهم ویلو ابوهم والد دوی یعقوب علیہ السلام کور کې غنوسو کړوسو لوي انی لا اجد ریح یوسف یقینا خامخاز مما بوین یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کتاسو پما باندې ملامتیان وای اجرات لاسه یا لولا ان تفندون کتاسو ما به عقل نه غنئی قالوا ویلو دی تالله قسم نه په الله انک لفی ضلالک القدیم یقینا خامخایت پاغه محبت پخوانی کې هغه محبت تر یوسف علی السلام سره هغه شرمخانو خړلې ہوتے په ما باندې بوئی لګي ورا یا ور سره د کنعان د کوی په خوا کې پروت ته پته نه لګي او یا دمر لری نه سکای دمر لری نه پیدا کمی څخه بوئی لګي اسادی بابا د یعقوب علی السلام دا واقعیا ذکر کوي چاته تپوسو کو غزوی چې توي رخصو چې کله خطب بوئی د مصر نا مومي او کله در په خوا کې د کوی پته نه لګي اورته زموږ مثال د اسمان د پړک لري کله پارش الہی کی سے شیوینو داغه خبره کو کله د قدم د لاندې سے شي پته نه لګي وګوره چې الله وحیو کی نو بیا ورته د عرش د خبرو پته لګي او چې الله وحی نیکړي د قدم د لاندې دی شي پته نه لګي قالوا ویلو دیت الله قسم نے پا الله انک لفی ضلالک القدیم یقینا خامخاتے پا محبت پخوانی کی فلمان جال بشیرو ہر کل چراغلے او زیر ورکون کے القاہو اچولیو دا قمیص لاوجی پا مخد یعقوب علیہ السلام فرتد بصیرا واپس شو دیلی دن کے قال ویلو یعقوب علیہ السلام علم قل لکم ما تاسو لویلنو اے زما بچو انی اعلمو یقیناً ز پوہیگم من اللہ دا اللہ طرف نما پاس لا تعلمون چه تاسو پن پوئی گئی
قالو نویلو دی یا بانا اے بابا جی زمونگا استغفر لنا ذنوبنا بخنو کم مونتا ذنوبنا زمونگ دا گناہنو انا کننا خاطئین یقینا مونږ خطاکار تا ته ډېر تکلیف رسول او زمونږ د لاس ډېر جړاګانی کړی نغدانوي چې نه بخم منا دا د نبی غحل موثق پر ذکر کوي قال ویلو یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي زرد چې بخنه به غواړم تاسو د پاره د خپل ربنا وای بچو ته پښمنی وخت کې بدل غواړم اوس نه غواړم پښمنی چې را پاسم نو بخنه بدل غواړم انه یقینا شاندار او الغفور الرحیم دا الله دې ډېر بخون کې او رحم کوونکې فلما دخلوا على يوسف هر کله چې وردن نشیو دی په یوسف علی السلام باندې آوا الیه ځان سره زی ور کله وبوي والدین خپلتا وقال ویلی ادخلوا مصر وردن نشی مصر تا مخکې وی وردن نشل ته وی ادخلوا مصر نو دا غي د استقبال لپاره مصر نه بار وروتی نو چې یو بل سره ملاو شل به راځي چې شیر لورځو وقال ادخلوا مصر ویلی وردن نشی دی مصر تا ان شاء الله امنین کدا الله خو خشینو تاسو په امن مانی ورفع بويه او پر تکړی والدین خپل لرش په تخبانی وخروا له سجدا او دا ټول پریوتی وخت په سجده باندې د تعظیم سجده په نور دینونو کې جایز و زمون په دین کې دا ممنوع ده وقال ویلو یوسف علی السلام یا بته بابا جی زما هاذا تعویل رؤیا دا د تعبیر دا خوب زما من قبلو چې ما مخکې لیدلو قد جعلها ربي حقا بیشک غرزول دې دل رب زما رښتیا وقد احسن بي او بیشک ډېر احسان کړې په ما باندې ذخرجني من السجن کله چې راستم زل جیل خانینا وجابکم من البدو او راي واستي تاسو د باندې نا من بعد ان ذغ الشیطانو پس د دینه چې فساد چولو شیطان بیني پمن زما کې و بین اخوتی پمن درونو زما کې ان ربی لطیف لما یشاء لطیف دې کې دا معنا وا تفسیر قرطبی وایي اصل کې د لطیف غني معنا غانې راځي او دې کې معنا دا ده ان ربی یقینا رب زما لطیف احسان کوونکې لما را چا سره یشاء او چخه شي انه هو العلیم الحکیم یقینا شان دار د الله دې په او حکمت والا ان ربی یقینا رب زما لطیف لما یشاء مہربان دے احسان کون کے ددا چا سر چفخے شی انه هو العلیم الحکیم یقینا دا اللہ رب العزت دے پوہا او حکمت والا رب اعظم ربا یوسف علیہ السلام دعا کئی قد آتیتنی من الملک بیشک تارا کڑی دا ماتا دا بادشاہینا وعلمتنی او تا تعلیم را کړې ما تا من تعبیر الحدیث د حقیقت د خبرو د تعبیر د خوبونو فاطر السماوات والارض تی پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو انت ولی فی الدنیا تی کار ساز زما ته امدادی زما په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې توفنی مسلمن واخل مال را پداسه حال کې چې زم په حالت د اسلام کې والحقنی یوزے کی ما د مرگ نفس بالصالحین د نیکانو صالحانو سرا انبیاء بادشاہی کړي او تحت تاج ته خیرت ور کړي نو ذالک من انباء الغیب الله وی دا خبرونو د غیبونو دی نوحی لیک چې وحی کوم د دې تا تا وما كنت لديهم نویت د دوی سرا اذ اجمعوا امرهم کله چې خپل رائے و وکړي وهم یمکرون او دای مکر او فریب جوړون کی د پاره د هلاکت د یوسف علی السلام وما اکثر الناس او ندی ډیر د خلکو نو ولو حرس اگر کته ډیر هر رسول لري بمؤمنین ایمان وروړون کی وما تسالهم نغواړي تدین علیه په بیان قرآن من اجر سمزدوری ان هو نه دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دې د پاره مخلوقاتو وکایم من آیتن او ډیر د دلیلونو د توحید د الله نا فی السماوات پاسمانونو کې ول ارض او پزمکه کې یمرون علیها چې دای تیریږي راتیریږي پاغه باندې وهم انها موردون او دای داغه نه مخړی وما یؤمن اکثرهم ایمان نه دی وروړي ډیرو د دوینه بالله په الله الا وهم مشرکون مگر وی دای مشرکان الله منی
او بیا ګور اولیاء دونو غټو مخلوقاتو نم حاجتونه غواړي افا امینو ان تاتیهم افا امینو آیا پامن کی دیشی دوی ان تاتیهم دا چ راشد وی تا غاشیتن غپټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نا او تاتیهم الساعه یا راشد وی تا قیامت بغتتن ناسافی وهم لا يشعرون دی پوهینا قل وا هذه سبیلی دی توحید ترا بلل دالا رزمانا هذه سبیلی هذه سو یعنی وهي الدعوه الى شهادت الله الا الا الله وحده لا شريك له تفسیر ابن کثیر کی وای هذه دا توحید تد خلق را بلل سبیل الله رضمادا ادو الى الله خلق را بلم دا الله توحید تعالی بصیرتن بدلیل سرا باقل مندی سرا انا دا زمام کار دے ومن اتبانی او سوک چې زما تابعدار وي تر قیامت نه به توحید ترا بلل کئ وسبحان الله پاک دی الله وما انا من المشرکین او نیما زد مشرکاننا وما ارسلنا من قبلک نور علی گلی مخکستان الا رجالا مگر نارینا زنانو کی پیغمبر نہ دراغلے نوح الیہم وہی بم کولت بیت من اهل القرى دکل والونا فلم یسیروا فی الارض آیا دای گرزی نپز ما کی فینظروا چری وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنگ و خیر انجام دا کسانو من قبلهم چې مخیر دوینو ولدار الاخرته خامخا کور د اخرت خیرن ډیر بهتر دی للذین اتقوا دها کسانو د پاره چې د الله نه یریږي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار نه اخلي حتا اذا استيسر الرسل تر دې چې ناو امید بشول پیغمبران دی ایمان وروړو د قومونو نا وظنوا او ګمان بو کو دی پیغمبرانو انهم یقینا دوی چي قد کذبوا یعنی قد کذبوا بیشک دایتا د دروغو نسبت کړي شوی دی د قوم نه طرفنا جاءهم نصرنا نورا بغی دوی ته امداد زمونږه فنجی من نشا نو بچ بکړي شو هغه سوق چې زمونږه بخوخه شو فنجیا بچ بکړي شو منا سو نشاو چې زمونږه بخوخه شو ولا يرد باسنا نشي واپس کې دی عذاب زمونږه ان القوم المجرمین قوم مجرمنا یادا معنا وا حتا اذا استيسر الرسل تر دې چې نو امید بشول انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام ایمان د امتونو نا وظنوا او ګمان بو کو دی امتیانو انهم چې یقینن دوی چې دی قد کذبوا دای سرا دروغ کړي شول نورا بغه دی انبیاء ته امداد زمونږه فنجی من نشاو بچ بکړي شول نجات ور کړي شو هغه شاته چې زمونږه بخښه شو ولا يرد باسنا نو واپس کی عذاب زمون قوم مجرمنا لقد کان فی قصصهم بیشک و واقعاتو د دوی کې عبرت لئول الالباب لقد کان بیشک ده فی قصصهم په بیان د دوی کې عبرت لئول الالباب د پارا د عقل د خواندانو ما کان حدیثن ما کان نه دا قران حدیثن یو خبره یفترا غنی چې د ځان نه جوړ کړي شوی دا ولکن تصدیق الذی لیکن دا قران تصدیق دا کتابونو نه بینه دی چې کوم کتابونه د قران نړوان دیو وتفصیل کل شین او پدې کی وضاحت د هر یو شی د دین نه وهدن دا قران هدایت ده ورحمت لقوم یؤمنون او دا قران رحمت ده دا قوم نه پاره چې ایمان راړي صلی الله علیه الف لام میم را الله پوئی د دې په معنا او په مراد تلک آیات الکتاب آیاتنا د کتاب دی والذی هوا انزل الیک جرا لګل شوی د تا من ربک الحق استاد رب د طرف نا حق کتاب دی ولكن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن ډېر د خلکو نه ایمان راړي الله الذي الله غزات رفع السماوات چې پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه ترونها چې ویني یو ګورئ تاسو دې لرا ثم استوى على العرش
او به استوا کړی دا برابر شوه د پارش باندې د خپل شان مطابق وسخر الشمس والقمر تابع کړی د نور او سپوږمۍ کلن دا ټول یجری روان دی لجل مسمى ترانیټی معلومه پوری یدمر الامر تدبیر کوي د هر یو کار یفصل الآیات واضحوی آیاتنا لعلکم دیر پارچتاسو بلقاء ربکم فملاقات درفستاسو توقنون یقین ساتی وهو الذي دال غزاد مد الارض چراغ کلی دزمکا وجعل فیها رواسیا او گرزولی دی پدی کی غرنا وانهارن و نهرنا ومن کل الثمرات یو دار قسم میونا جعل فیها گرزولی دی پدی کی پیدا کری دی پدی کی زوجین اسنینی جوڑی دو دعا یغش اللیل النهارا اغندویش پا ورزتا یغش اللیل النهارا اغندویش پا ورزتا ان فی ذالک بیشک پدیگی لآیات خامخا نشانات دید اللہ دا توحید لقوم داغ قوم نپارا یتفکرون چغی سوچ و فکر کئی وفی الارض پزمکا کی قطع متجاورات ٹکڑی دی متجاورات دیوبل سر جخت وجنات باغن دی من آناب دانگرنا وزرعن فصل دی ونخیل کجری دی سفنوان بعضی سفنوان گری دی گنو تنوال دی وغیر سفنوان او بعضی غیر گنی تنوال دی یسقا اسکولشی پدیبانی بماء واحد او بیو قسمہ ونفضل بعضها غروال ورکوم باز دی تعالی بعضن په باز باندې فل اکل په خوندونو کې ان فی ذلک بیشک پدی کې لآیات خامخ نشانات دی د الله د قدرت لقوم دا قوم نپارا یعقلون شید عقل نکارلی وان تعجب کتعجب کے تفعجب قولهم تعجب والدوی ناددوی دیسوی ایذا کننا ترابا آیا کلچی شمگ خاوری اینا لفی خلق جدید نو آیا منگ ببیا پیدا کریشو خامخا پا پیدایش نوی سرا اولائک الذین دعا کسانی کفروا بربهم چه ده انکار کرده دخپل ربنا و اولائک الاغلال دغ خلق توقن بواچو لشی فی اعناقهم پسٹنو ددوی کے و اولائک دغ کسان اصحاب النار خاندان نور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدے کے ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ تلوار سر غواړي دیتانا پتا دای سر غواړي تانا عذاب قبل الحسنة مخکدنه کوي کولنا مخکد ایمان وروړو د دوینا وقد خلت او حال داده چې تیر شوی دی من قبلهم مخکد دوینا المثلات عذابنا شرمون کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسْتَا لَذُو مَغْفِرَةٍ خَامَخَا خَاوَنْدَ بَخْنِدَ لِلنَّاسِ خَلْقُ تَعَلَى ظُلْمِهِمْ سَرَدَ ظُلُمْ دُدْوِي وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسْتَا لَشَدِيدُ الْعِقَابِ خَامَخَا سَخَذَابُ وَالَدَ وَيَقُولُ الَّذِينَ وَعَيَا كَسَانْ كَفَرُوا چِ کافر دی لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ اولی را لے گلے شوی نرے پدے پیغمبر بانی
اولی را نازلول نشی پدی پیغمبر وانی آیت من ربه یو نشانا یو معجزه طرف رب ددنا انما انت منذر بشکتی ورکون کے ولکل قوم هاد او هر قوم د پاره دے هاد دعوت ورکون کے لار سمون کے اللہ یعلم واللہ پوئی ما پاسمانے تحمل کل انسا چی حمل اخلی غیلر ہر یو زنانا وما تغیظ الارحام او حغا چی کمئی رحمنا وما تزداد وغا چی زیادتئی وکل شین ار یو شی عنده دا اللہ سر بمقدار پخاص اندازی سر دے عالم الغیب پوہ دے پپٹو سیزن بانی والشہادت او پخکار او بانی الکبیر دیر لوی دے المتعال او پورت دے سواء منکم برابر دی تاسو نہ پہلم دا اللہ رب العزت کی مناسو کسر القول چپٹوی وینا ومن جہر به او هغه سوک چخکار کوي به دغوینا ومن او هغه سوک هو مستخفم باللیل چې هغه وی پټی دن کې د شپې وساربم بالنهار او خکاروی سرګن وی ګرځي دن کې وی د ورځې له معقبات د دې انسان لپاره یو بل پسیراتن کی فرشتي من بین یدیه مخکی اوڑوان دی دن انسان او من خلفی رسدنا یحفظونه حفاظت کوي د من امر الله د وجد حکم د الله نا ان الله بشک الله لا یغیر نبدلی ما هغ نعمت او عافیت بقوم چکړې وی په یو قوم حتا یغیروا تر دې چې بدل کی دوی ما هغه بانفسهم چې په نفسونو دوی په سبب د ګناهونو و اذا اراد الله بقوم کله چې رادو لري الله دی او قوم بارک سوء ان تکلیف د عذاب فلا مرد له پس نشتا واپس کونکه داغي و ما لهم او نشته دوی لپاره من دوني سوا د الله نه موال بل سوک ساتونکه هو الذي دغا الله ذات یریکم البرقا چ خیتا سلبرخنا خوفا د پار د یری و تمان او د پار د تمیم وینشئ السحاب الثقال او پیدا کید الله وریزی الثقال درنی ويسبح الرعد تسبیح وای رعد فرشتہ بحمده سرد استعین د الله نا والملائکۃ نور فرشتي تسبیحات وای من خیفته دیر د الله نا ويرسل الصواعق علی الله تندرنا فیصيب بها نور سویدا رسوی پدې سرا مې شاوا چاله چوخخشی وهم یجادلون فی الله او دوی یعنی دا کافران جگڑی کئی فی اللہ پبارد دین و توحید دا اللہ کی وهو شدید المحال او دا اللہ سخ قوت و طاقت والدے لہو دعوت الحق دی اللہ لرا رابل الدارشتینی لہو دعوت الحق دی اللہ رب العزت لر دعوت حق دے دی اللہ لرابل الحق دی والذین کسان یدعون من دونی چدا مشرکان رابلی الہود دی اللہ نا لا استجیبون لهم قبول وال نشکول دوی دپارا بشین پس سرا الا کباسوت کفیہی مگر پشان دا غچا چغوگ د کړي وی کفه ورغوي خپل للماء او بوتا ليبلغ د پار چرورسیږي دا بفاهو خلد دتا وما هو ندی دا ببالغه رسیدن کی خلد دتا
وما دعاء الكافرین نبلن د کافر الا فی ضلال مگر پتاوان کی په بربادی کی وللہ خاص اللہ پر یسجدو سجدہ کوي تابعدار دی من حق مخلوقات فی السماوات چې پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی طوعا زنی په خوشحالی سره تابعی وکرهن او زنی په مجبوری سره وزلالهم او سوری د مخلوقات الله لسجدی کوي بالغدو والآصال سحر او مازیگر قل ورتوایا مر رب السماوات سوک دے پالن کے داسمانونو والارض یو دزمکو قل اللہ ورتوایا چی اللہ رب العزت قل وایا افتخذتم آیا تاسو نیولی دی دخپلو زانون پارا من دونی لاود دی اللہ نا اولیاء دوستان و مددگاران لا یملکونا اغی مالکان ندی لانفسهم دخپلو زانون پارا نفعن دفیدی رسولو ولا ضرع او ند ضرر دفکولو قل ورتوایا هل یستوی الاعمى آیا برابر دیڑن والبصیر اولیدن کے ام هل تستوی الظلمات آیا ک برابر دی تیری ون نور اور رڼا ام جعلوا لله شرکاء بلکہ گرزولی دی دی مشرکانو اللہ لری صداران خلقو کخلقه پیدائش کرے غوی کخلقه پشاند پیدائش دا اللہ فتشابه الخلق نو گډوډ شوی دی پیدائش علیہم پدی مشرکانو باندې قل اللہ ورتوای چې اللہ رب العزت خالق کل شیء پیدا کون کے داریو شیره وهو الواحد د الله یو دے القهار زور ور دے انزل علیگی من السماء دبر طرف نما ان اب فسال تودیتن پس ابہیگی کندی ابہیگی خورنا بقدرها دخل انداز برابر فاحتمل السیلو نپورت کی السیلو دریاب زبدن زگرابیا پورتشوین ومما اولاسن یوقدون علیه چی دی بلول کئی پاغیبانی فی النار پور کی یا یوقدون علیه چی دی گرموی اغیلرا فی النار پور کی ابتغاء حلیتن پارد لطولو دزیوراتو دکالو او متاعن یاد پارد جوڑولو یو بل سامان زبدم مثلہو پاغیبانم زگوی پا مثل لوی کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دارنگ بیانی اللہ مثال د حق و د باطل فاما الزبدو ہر چیز اگدے فیذهب جفاء نلال شدا بیکارا فیذهب لال شدا جفان بیکارا غرزول شوی واما ما ينفع الناس ہر چاغ شید چا فائدہ ور کوي خلقو تا فیم کوف فی الارض نو غپاتی شی پزمک کی کذالک یضرب الله الامثال دارنگی بیانی اللہ مثالنا للذین دعا کسانو پار استجابوا لربهم چغی قبول والے کڑے دخل رب الحسنى خیستبر لبی چ جنت تے والذین ها کسان لم یستجیبوا له چغی قبول والے نہ کڑے دی اللہ چکلے حق ترا بللو لو ان لهم کچری شید دوی د پارا ما هوا فی الارض چ پزمک کی جميعا ټول ومثله ما هو فمثل دی سر نور مال او دولت را جمع کړي شي لفتدو به دې د پارا چې فدیه کې ور کې دی د مال د ځان د خلاصولو د پارا خو قبول وتی نشي اولئک دغه کسان دغه اخلاق او عادت وال خلق لهم سوء الحساب دای د پارا بوی ناکار حساب کتاب ومأواهم جهنم زید پات کی دود دی بجهنم وی وبئس المهاد او بد دا جهنم فرش الله مونږ ته وساتي افمن يعلم
اے هر غسوک چې هغه پوهیږي انما انزل الیک چې یقینا هغه دین هغه کتاب چې را لګل شوی د تاته مر ربک استاد رب د طرفنا الحق دا حق دین نه حق کتاب نه کمن دې کی دیشی پشان لا چا هو اعما چغړنه انما یتذکروا بیشک نصیحت قبلی اولو الالباب خاوندان داخلونو سوق دی الذین حق کسان دی یوفون بعهد الله چی پرواله کئی پوادو دا اللہ ولا ینقضون المیثاق او نماتی مضبوطی وادی ویخافون والذین او دا حق کسان یسولون چی دی پیوس کئی ما حغس امر اللہ به چی حکم کرد اللہ داغی بارکیو سولا چی دا دی ادا کڑیشی دا دی پیوس کڑیشی ویخشون ربهم او یریگی د خپل ربنا ویخافون سوء الحساب او یریگی د ناکار حساب کتابنا والذین کسان صبروا چغی صبر اختیار کړي وي ابتغاء د پارا د لټولو وجه ربهم د پارا د لټولو د مخدخ خپل رب چې رب العالمین رضا شي د الله دیدار حاصل شي واقام الصلاة او پابندی کړي د په مزبانه وانفقوا او مال لګولې مما داغ مالنا رزقناهم چې موږ رزق ورکړي د دوی ته سرن پپټه لګولې وعلانیتن او پسرګندې لګولې ويدرؤون او دفقوی دی بالحسنت السیئه پخ کار سرا السیئتا بدکار لرا بدئی لرا ویدرون دفقوی دی بالحسنت پنے کئی سرا السیئتا گناہ لرا اولائک دغ کسان لهم عقبت دار دوید پارا خان جام دکور رستنی وے لهم دوید پارا عقبت دار خان جام دکور رستنی وے اگر رستنی کورسے جنات عدن جنتون بیدا مشگری یدخلونها چه دیب وردن نشی غیتا ومن صلح من آبائهم او سوک چه نیکان تیرشوی دی دوی پپلارانو کے وازواجهم دوی پبی بیانو کے وذریاتهم او دوی پا اولاد کے والملائکت فرشتی یدخلون وردن نکی و پدی جنتیانو باندے علیہم پدی جنتیانو باندے من کل باب د هر دروازینا اور تبوائی سلام علیکم سلامتی دی پتا سبحانه بما صبرتم په سبب داغه چې تاسو صبر کړو فنعم عقبت دار فسخان جام د کور د اخرت دې فنعم عقبت دار فسخان جام د کور د اخرت دې اولها کسان ينقضون عهد الله چما توی وعده د الله من بعد میثاقه رستو د مضبوط والی د دغه وعدونا ويقطعون پریکوی کټ کوي ما هوا امر الله به چې حکم کړی الله پاغه باندې ایو صلادا چې دا د ادا کړی شي په وس دکړی شي ويفسدون في الارض فساد خري پزمکه کې اولئک لهم اللعنت دا کسان د دوی د پاره بلعنت وی ولهم سوء الدار او دوی لرا ناکار کور دے الله يبسط الرزق الله فراخوي رزق لمن يشاء چاله چخشي ويقدر او تنگوي چاله چخشي وفرحوا بالحیات الدنيا وخشال دا کافران په ژوند دنیا ومن حیات الدنیا ونجوند دنیا فی الاخرت په مقابله د اخرت کې الا متاع مگر معمولی غنت فائدہ دا ويقول الذين اوای ها کسان کفروا چې کافر لولا انزل علی آیه
اولی را لگلے شوی ندے پدی پیغمبر بانے آیتن سموجزا سنشانا سدلیل من ربه دی طرف درب ددنا قل ورتوا ان اللہ یدل من یشاء بیشک اللہ گمراہ کوي چالے چخغشی ویہدی ہدایت کئی الیہ زان طرف تا من اناب اغسوک چغا اللہ ترا گرزی الذین ها کسان آمنو چی مومنان لی وتطمئن قلوبهم او اطمینان حاصلیگی ظلمو ددویتا بذکر اللہ دا اللہ پیاداش چی قرآن نے ذکر اللہ معنی و تفسیری قرطبی کی وئی بذکر اللہ بتوحید اللہ او بذکر اللہ بالقرآن وتطمئن قلوبهم اطمینان حاصلیگی ددی ظلمتا بذکر اللہ دا اللہ پا توحید بانے دا اللہ پا کتاب بانے علا خبر شئی بذکر اللہ دا اللہ پا توحید بانے دا اللہ پا کتاب تطمئن القلوب اطمینان حاصلیگی ظلمتا الذین ها کسان آمنو چی مومنان نی وعملوا الصالحات ملونے کڑی نیک توبا لهم خوشالی دا غیل رو حسن مآب او خیست زید ورطلو دے کذالک دارنگ ارسلنا کرا لے گلے منگت فی امت پہ امت کے قد خلت چی بیشک تیر شوی دی من قبلها امم مخیر دین دیر امتنا لتتلو علیہم الذی دید پارا چولو لپدویبانے حق کتاب وحینا الیک چی وحی کری رمگتا تا وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کوي د رحمان بادشاہنا قل ورتوا هو دغ رحمان ربی رب زمانه لا اله الا هو نشته دے بل دے عبادت لائق او مستحق مگر دغ اللہ دے علیہ توکلتو پدی اللہ باندې ما بروسا اعتماد کړي ویله متاب او دغ اللہ تو واپس کی دل زمادی ولو ان قرآنا کچروی چی دا قرآن سیرت به الجبالو روان کڑشو پدی بانی غرونا او قطعت به الارضو یا ٹکڑی ٹکڑی گرزول شو پدی بانی مکا او کلم به الموتا یا خبری کڑشو پدی بانی دمرو سرانو بیابم دا ایمان نویروڑے بل للہ الامر جميعا بلکہ اللہ لرد اختیار طول افلم یئس الذین آیا ندی پوشویا کسان افلم یعلمو آیا ندی پوشویا کسان آمنو چ مومنانی اللہ یشاء اللہ دا کچر خوخشو دا اللہ لہد الناس جميعا نخامخا ہدایت بے کڑے خلق ٹولو تا ولا یزال الذین میشب یا کسان کفرو چی کافر دی تصویبهم چرسیگی بدویت بما پسبب داغا مالو سونعو چدی کڑی دی قارعتن تنگون کے عذاب او تحلو یا برا نازلی کی دا عذاب قریبا نزدی من دارهم دجی کورنتا حتی آیاتی وعد اللہ تردی چرابشی وعدد اللہ چی فتح دمکی رایا قیامت دے ان اللہ بیشک اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت نکوی دخفل وعدے ولقد استوزی بیشک ٹوکی کڑشوی برسول اند پیغمبرانو پوری من قبل کتان مخی فعملیت للذین نما محلت ورکڑوا کسانو تکفرو چی کافرو ثم خستهم بیامرانی ولیو فکیف کان عقاب نصرن یو عذاب زما افمن آیا حوزات هو قائمن چی اغا ولار دے اغا محافظ دے اغا عالم و خبردار دے علا کل نفس فہر یو نفس بانی بما کسبت فسبب داغی چی دی نفس کم عمل کڑے وجعلوا للہ شرکاء
او ګرځولی دی الله لري صداران قل سموهم ورتوا سموهم نمون والید دوی یعنی د دې صفاتونه ذکر کړي سموهم مانو صفاتونه ذکر کړي نو ګورئ چې پدې کې داسي او صفات شتا چې د عبادت او د الوهیت قابل او لایق دي ام تنبئونه بلکې خبردار ورکوي تاسو الله تعالی بما پاسبانی لا يعلمو چلا پوهه نه دی پاغي باندې فلرض پزمکه کې ام بظاهر من القول یا کروانی پسرسری پس دوینا بل زوینا بلکې خیسته کړه شوی دی للذین دعا کسانو لپاره کفرو چې کافر دي مکرهم مکر او فریب داوی وسدوا عن السبیل او دای بن کړي شوی دي د سیلارنا ومن یضلل الله واسو چله گمران کی الله بلاری کی فما له من هاد نو نبی د پار سوک لار سمون کې لهم ندی د پار عذاب عذاب بی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرت خام عذاب د اخرت شق ډیر سخنه وما لهم نبی دی د پار من الله الا الله د طرف نه واق سوک بچ کون کے جدی برد عذاب نہ بچ کی مثل الجنت اللتی مثال د جنت ها وعد المتقون چې داغه وعده کړی شوی د پرزګارانو سره دادا سے جنت ته تجری چروان مئی بهیږي من تحت الانهار لان محلاتو د باغات داغه نهرنا او کلها دائمن میوید دی جنت با امیشوی وظلها سور بی امیشوی تلک دا جنت عقب الذین آخری انجام دا کسانو نے اتقو چی غیزان دا کفر و دا گناہنو نبچ ساتلیو وعقب الكافرین النار او اخیری انجام دا کافر و بور دا جہنموی والذین ها کساناتیناو مل کتاب چورکڑی منگوی تا کتاب یفرحونا اغی خوشحال دی بما پا کتاب انزل الیک چرالی گل شوی دیتا تا ومن الاحزاب و بعض دلو دوینا مناسوک دی ینکر بعضوه چی انکار کئی دباز اغن چتا تکم حق دین راغلے قل ورتوا انما امرتو بیشک حکم کڑشوی نما تا نعبد اللہ دا چیزو عبادت و بندگی بیوازد اللہ کم ولا اشرک بیہی نب شریکم دی اللہ سره او شی د سیزونو نا الیه ادعو دی اللہ طرف ترا بللکم و الیه مآب او دغی اللہ تا ورگرزیدل زمادی وکذالک دارنگ انزلناه را لګری موږ دا قران حکیم حکمن د حکمت نډک یا حکمن فی کدارنگ انزلناه را لګری موږ دا قران حکیم حکمن د حکمت نډک یا حکمن فیصله کونکه عربین پاربی جب کی ولئن اتبعتا هواهم کچری تابعداری دیو کله خواہشات دوی بعد ما پس داغنا کنبی تاد پار من الله دا الله دا طرفنا دا اللہ دا عذابنا من ولین سوک دوس ولاوا قون سوک بچکون کے ولقد ارسلنا رسولا بشکر علیگلی امم پیغمبران من قبل کا مخکستانا وجعلنا لهم ازواجا گرزولی من دیو پارا ازواجا بیانی وذریہ او اولاد وما کان لرسول او ندی نشتد ندی صحیح ندی درست دیو پیغمبر پارا آیات یا بیایتن دا چرات للکی پر موجزی سر اللہ بیذن اللہ مگر پا حکم اجازت دا اللہ لکل اجل دا پارا دا ہر یو نیٹی کتاب لکھ دے یمح اللہ ما یشاؤ روانی اللہ چوی غاڑی ویثبتو باکی پریگ دی وعنده ام الكتاب
او د الله سره هغه اصل کتاب دی هغه اصلي کتاب د الله سره دی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ او کچریو خیمتا تبعض الذی بعض عذاب نعدهم چی منگے وعدہ کود دوی سرا او نتوفینک یا وفات کتا فإنما علیک البلاغ بیشک پتاوانی تبلیغ دے والین الحساب و پمنگبانی دے حساب کتاب ولم یرو آیا دی گورنا انانات الارضوا دا چراتل کو منگز مکتا ننقصها ننگڑی کو من دیلرا کمیراولو پدی کی من اطرافها دا طرفنو دا دینا دا غالو دا دینا واللہ یحکم واللہ فیصل کئیلا معقب لحکمه نشتوے سوک رد کو ان کے سوک بدل ان کے لحکمه دا اللہ فیصلی لرا وهو سریع الحساب ودا اللہ ذر حساب کو ان کے وقد مکر الذین بشکم مکروا فریب کلوا کسانو من قبلهم چمخ کی دوینو فللہ المکر جميعا نخاص اللہ لرا سزا مکر دا ٹھولا یعلم دا اللہ پویگی ما پاسوانی تکسب کل نفس چکسب کئی ہر یو نفس وسیعلم الکفارو زرد چی پوہ بشی کافران لمن عقبت دار چی چال ردے دا خیرت خان جام لمن عقبت دار چی چال ردے خیری انجام دا غکور دا خیرت و دنیا الدار دار الدنیا و دار الاخیرت دوارت مراد دی ويقول الذين وَيَا كَسَانْ كَفَرُوا چِ کافروی لست مرسلا نیت رالی گلشت دا اللہ پیغمبرنی قلوا کفا باللہ کافی دے اللہ شہیدم بینی و بینکم گوا پمن زما پمن ساسو کی ومن عنده او ها سوق گوادی چ دا غسر دے علم کتاب یعنی جبریل امین یا ټول مومنان یا عالمان د اهل کتابو الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوری د دې په مراد او په معنا کتاب انزلناه دا کتاب دې چراله غلې مونږ له کتا تعالی تخرج الناس دې د پاره چوبا سے خلق من الظلمات دتیرود بیدین للنور رناد دین اسلام تا بإذن ربهم فتوفیق درب دوی الى صراط العزیز الحمید لارد غالب ستایلی شویتا اللہ اللذی اللہ غزات تے لہو چیدی اللہ دا پاروی ما وصف السماواتی جپاسمانونو کی وما في الارض وغچ پزمکو کی وویل للکافرین ہلاکت دید پارد کافرانو من عذاب شدید دا عذاب سخنا الذین دا کسان دی یستحبون الحیات الدنیا چی دی خوخوی جوند دنیا للآخرتی پا مقابل الاخرت کی ویسدون عن سبیل اللہ او بندگی دا اللہ لارنا ویبغونها عوجن او کوشش کئی پدی کی دکو گوالی اولائک فی دلال بعید دا کسان دی پا گمراہی لرکی ارسلنا من رسول او نور علی گرمون حسیو پیغمبر اللہ بلسان قومه مگر پجبد قوم داغو لیبین لهم دید پارچ بیانو کی دیت دن فیدل اللہ من یشاؤ گمراہ کئی اللہ چالے چی خوخشی ویہدی من یشاؤ لار سمئی چالے چی خوخشی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ دے غالب و حکمت والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِشَكْرَ عَلَيْهِ مُنْغَادَرَتْ مُوسَى علیہ السلام بِآیاتنا فَخْبُلُ مُوجِزَاتُ سَرَا فَخْبُلُ آیاتنا دلائل و موجزات سَرَا
اورتم ویلو ان اخرج قومک علا چروباس قوم خپلنی من الظلمات تیرون الى النور رناتا وذکرهم نصیحت ورک دویتا بی ایام اللہ دا اللہ پا ورزوانی مراد بی ایام اللہ نعمتنا او مصیبتنا دی ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیات خامخا نشانات دی لکل صبارن د پار د هر یو ډیر صبرناک شکور او شکر گزار وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا وحشیلی موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا اذکروا نعمت اللہ رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے پتاسو اذ انجاکم کلیچ نجات درکڑو تاسو تمن آل فرعون آد قوم فرعون یسومونکم رسول بے تاسو تسو العذاب ناکار عذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ سبحقول بے حلالول بے زامن ستاسو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جوندی بے پر خود استاسولنا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ او پدی کی ازمائش و امتحانو من ربکم ستاسو درد طرفنا عظیم لوئے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكَ کلچ ویلی استارب لئن شکرتم کچرتاسو شکر داکو زماد نعمتنو لأزیدنکم نخام خازیات بکم تاسو لدا نعمتنا ولئن کفرتم کچر کفر میں اختیار کو زماد نعمتنو ناشکری موکا ان عذابی لشدید نو یقینا عذاب زما خام خاسخ دے وقال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام ان تکفرو کچر کفر کو انتم تاسو من فی الارض عاصوب چی پزمکا کی دی جمیعا ٹولو فإن اللہ لغنی بیشک اللہ خامخا بی حاجت دے بی پروا دے حمید ستائل شوئے علم یاتکم آیان در اغل تاسو تنبع الذین خبر دا کسانو من قبلکم چی تاسو نمخکیو قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد او عادیان وثمود او سمودیان والذین من بعدهم او کسان چرست دبینو لا يعلمهم الا الله چنپی جندوی لرا سواد اللہ نبل سوک جاءتهم رسولهم راغلو دوی تانبی علیہم السلام دوی بالبینات پسرگن معجزاتو فردوا ایدیهم نو واپس کړي دی لاسونه خپل فی افعام پخلوخ پلوکی د غسید وجن مشرکانو په لاسونو چکونه لګولو وقالوا ولدی انا کفرنا یقینا من انکار کړل بما ارسلتم به دهغه دین چې تاسو را لګی شي پاغه باندې وَإِنَّا يَكِنًا مُنْغَ لَفِي شَكٍ خَامَخَا پَشَكِّيُو مِمَّا دَاغَدِينَ تَدْعُونَنَا چِتَاسُ بَلَئِ مُنْغَي لَيَغِتَ مُرِيب لَالَامُ پَشَكِّ واقع کئی حق لک شک مواقع کئی قالت رسولهم ویلی انبیاء علیہم السلام ندوی فی اللہ شکن آیا پا توحید دا اللہ کستاسو شک نے فاتر السماوات والارض پیدا کون کے دا اسمانونو دزمکو دے یدعوکم رابلی تاسو لیغفر لکم دید پارچ بخنو کی تاسو تمن ذنوبکم ستاسو د جرمونو گناہونو ویؤخرکم او فائدہ در کی تاسو لیلا جلم مسمن ترغنیٹی مالی میں پورش مرگ دے قالوا نولی دی ان انتم نی تاسو پیغمبرانو الا بشر مثلنا مگر بنی آدم یہ زمین غنتی تريدون تاسر عدل رئی ان تصدونا راچ بن کئی منگا عما دہاغ دیننا دہاغ چاد عبادت و بندگی رئینا کانا یعبد آباؤنا چوچ عبادت بورتکول آباؤنا زمگ مشرانو فأتونا بسلطان مبین نظیر اوڑی منتے دلیل خکارا
قالت لهم رسلهم ویلو دی تانبیاء علیہم السلام دی انہم نوم الا بشر مثلکم مگر بنی آدم استاسو انتے ولیکن اللہ یمنو لیکن اللہ انعام و احسان د نبوت کئی علی من پاچاوانی یشاء چخفشی من عبادی ذخبل بندگاننا وما کان لنا ند صحیح و درست زمون پارا اناتیکم بسلطان دا چراتل کتاسل پسمو جزیبانی الا باذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ وعلى الله تعالى رب العزت مانی فلیتوکل المؤمنون بروسا اعتماد دی کوي مومنان وما لنا اوسدی منگل را اللہ نتوکل علی اللہ چی منگ بروسا اعتماد نکو پا اللہ وقد هدانا سبلنا بیشک خودلی دی منتا لارز منگا ولنصبرن او خامخا صبر کبکو منگا علاما آذیتمونا پاغ سمانی چتاسو ضرر رارسوی منگتا وعلاللہ تعالی رب العزت مانی فلیتوکل المتوکلون بروساو اعتماد دی ساتی بروساو اعتماد ساتن کی وقال الذين كفروا ویلی واکسانو چې کافرو لرسولهم خپل پیغمبرانو ته لنخرجنکم من ارضنا خامخا ودشو متا سود خپل زمکنا ولتعودن فی ملتنا یا برا واپس شی وزم پدی دین کې فاوحى اليهم ربهم نو وحی کړو دی طرف دوی لنهلکن الظالمین چه خامخا حلاک بکو من ظالمان ولنسکننکم الارض او خامخا ابو سوتاسو پزمکا کی من بعدهم پس ده حلاکت دوینا ذالک ظالمن دا چار پار خاف مقامی چیریگی پیشی زمانا وخاف وعید ویریگی عذاب زمانا واستفتحو او طلب د امداد کړو انبیاء علیهم السلام او فتح غفت ول الله نا وخابا نامراد شو کل جبار هر یو سرکشانی او زد کون کے عنادی من ورائه جهنم رسو د هلاکت دین جهنم نے ويسقى من ماء سديد او سکول بشی په دی باندې دا او بود وینځونا یتجرعه گٹ گٹ بیس کی دلیر گرموالی و ترخوالی دو وجنا ولا یکادو نزدی بنی یسویغه چریتیر کے غیلرا ویاتیه الموت راب شورت مرگ من کل مکان اندار طرفنا وما هو بمیت و نبوی دی مڑکی دن کی ومن ورائه عذاب غلیظ اور رسول دین عذاب بوی غلیظ سخت مثل الذین مثال لا کسانو کفروا بربهم چی غی انکار کڑوے دخپل ربنا اعمالو مملن دی کرمادن پشان نیرودی اشتدت به الریحو چی سخت و چلیگی پاغیبان دی الریحو سلی فی یوم عاصفن پدا سے ورس کی عاصفن چی تیز سلی والوی لا يقدرون قادر بنشی دی مما داسن کسبو چکڑی دی علاشین پس شیوانی ذالک هو الضلال البعید او دا گمراہی دیر اللری علم ترت گورنا ان اللہ چیکنن اللہ رب العزت خلق السماوات پیدا کڑی دی اسمانون والارض وعظمکا بالحق دا پارد حق سرگنی دو ایشاک چرخ وفیشی یزہبکم نبوغزی تاسو ویاتی اور آب ولی بخلق جدید مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ بعزیز ندو داکار پا اللہ رب العزت مانگران وبرزو سرگن بشید یللہ اللہ تجمیعن ٹول فقال الضعفاء ابوئی کمزوری للذین آکسانو تستکبرو چغی تکبر کڑو زانو نے لوی گنلیو
انا كنا لكم تبعا یقینا موږ په دنیا کې تاسو تابعدار فهل انتم آیا یتاسو مغنون عنا لرکون کی زمون من عذاب الله عذاب د الله من شئ ضربر قالوا دا مشران ورته وای لو هدان الله کچر الله مونږ ته هدایت کړو ایمان تعالی هدیناکم نخامخا مونږم تاسو ته صحیح لار خولې وا سواء علینا برابر خبره په مونږ باندې جزعنا کفریات کو مونږه ام صبرنا یا ک صبر کو مالنا من محیص نشته مونږ پارس زید تیختی وقال الشیطان والشیطان لما قضی الامر هر کله چې فیصله وشي د ټولو خبرو فیصله وشي او څوک جنت تلاړ شي او څوک جهنم ته انره و جهنم کې وای ان الله وعدکم بیشک الله وعده کړو تاسو سره وعده الحق وعده درشتیا او ووعدتکم ما امر سره وعده کړو فاخلفتکم نما دا مخالفتکم وما كان لي او نو مال علیکم پتا سبحان من سلطان سغلبا سزور الا ان دعوتکم مگر دا چې ما تاسو بی دیني ترا بللی وای فاستجبتم لی نو تاسو زما دعوت قبول کړو فلا تلومونی نو ما ملامت کوي ولومو انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ما انا بمصرخکم زنیم فریاد قبل ان کے استاسو زستاسو حس فریاد رسین شم کولے وما انتم بمصرخیا او نی تاسو فریاد رسی کون کی زمان انی کفرتو یقیناً زچی ما انکار کردے بمالا سنا شرکتمونی چی تاسو شریک گرزولهم من قبل دین مخکد اللہ سرا ان الظالمین بیشک ظالمان لهم دید پار عذاب علیم عذاب درناک وادخل الذین آمنوا وردن وکل شاکسان چی مومنان نی وعملوا الصالحات منون کلینیک جنات جنتنتا تجری چروان والبهیگ من تحتها الانہارو لان المحلات و دباغات داغن نهرنا خالدین فیا میں شبی پدے کے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَحُكْمُ اجازت در عبد دوی تحیتهم فیها سلام پیشکشی دوی پدی جنت کی اولتد سلام مئی علم ترت گورنا کیف ضرب اللہ سرنگ بیان کردے اللہ مثلا مثال کلمتا طیبتا کلمی پاکی چاگا کلمہ لا الہ الا اللہ کشجرت طیبت پشاندون پاکی چاگون دکجوری را اصلها ثابتن چویخ دی مند دی جڑی دی ثابتی وی مضبوطی وی پزمکا کی وفرعها فی السماء او سانگی دی فی السماء اسمان طرفتا سمان مراد فی الہوا یعنی پا فضا کی وی پا ہوا کی وی توتیو کلہا ورکی دا میوی اخپلی کل حین ہر یو وقت بیدن ربها پا حکم دخپل رب ویغرب اللہ الامثال بیانی اللہ مثالنا للناس خلقتا لعلهم یتذکرون دید پارا چی دی نصیحت قبول کی ومثل کلمت مثال لا کلمی خبیثت پلیتی چغد شرک کلمہ کشجرت خبیثت پشان داونی پلیتی دے پیجو تست چیاغارا لڑولی شوی من فوق الارض اید پاس دزمکی مالها من قرار نویدی پارس مضبوط والے یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوطی اللہ کسان چغی مومنان دی بالقول الثابتی پوینا مضبوط بانی چغ توحید و سنت تی فی الحیات الدنیا پر جند دنیا کی و فی الآخرہ او پا آخرت کی یعنی قبر کی وہ مضبوطی اللہ موسرم دا معاملہ ہو گیا وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ خطا کئی اللہ ظالمان دا سوال جواب نہ پا قبرنو کی لکسرنگی دنیا کی دا سیدن خطا شوینی وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ کئی اللہ غچ خوشی
علم تر تبورن للذین آکسانو تا بدلو نعمت اللہ چه غی بدل کرو نعمت اللہ چه نبی علیہ السلام کفرن پنا شکریو کفر کولو سرا واحلو قومهم او دیرا نازل کرو اخفل قوم روست اخفل قوم دار البوار کور ده حلاکت تا او کور ده حلاکت سشیر جہنم جہنم دے یسلونها چه دی بوردن نشیغیتا و بئس القرار او بد دا جہنم زید قرار زید و سیدو وجعلوا لله اندادن گرزولی دی اللہ لری صداران لیدلو دیل پارا چه دی گمراہان شی یا خلق گمراہان کی عن سبیلی دا اللہ دا سیلارنا کل ورطو آیا تمتعو فیدوالی دی دنیا پدی لذت نبانی فإن مسیرکم النار یقیناً تللستاسو دیورتا کل عبادی الذین او آیا زما بندگانو آکسانو تامنو چی مومنان یقیم الصلاة چی دی پابندیو کی پا مزبانی و ینفقو مال لگئی مما داغ مال نرزقناهم چی ورکڑو منگدویتا سرن پپٹو لگئی والانیتنو پسرگندا من قبل ایاتی یومن مخی دین چرابشی ورز لا بیعن فیه نبی سلین دین خرسول وغسطل پاگئی کی ولا خلال او نبوی سدوستی اللہ اللذی اللہ غزات تے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانون والارض عظمکا وانزل راوری من السماع دبر طرف نمانب فاخرج بیہی روباسی پدی من الثمرات دمیون رزقا لکم خراک تاسو دپارا وسخر لکم الفلکا تابی کری تاسو دپارا کشتئی لتجری فی البحر دیر پار چروانی شی پدر آپ کی بی امری پوکم اللہ وسخر لکم الانہار او تابی کری دی تاسو تنہرنا وسخر لکم الشمس والقمر تابی کری تاسو تنور اسپگمئی دائیوین ہمیشہ تابدار دی وسخر لکم اللیل والنہار تابی کری تاسو پارش پاورز واتاکم درکڑی دی تاسو تمن کل ما دطول حغسن سالتموہو چی تاسو دی اللہ نغختی دیو کم غختنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ کچرشمیر کئی تاسو نعمتون دا اللہ لا تحصوها نشمیر لین شئی ان الانسان یکنن انسان لظلوم کفار خام خاد دیر ظلم کو ان کے اوڑیر ناشکرام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وچویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب جعل ایز ماربو گردے هذا البلد آذا کلے آمنا امن والا وجنبنی بچو ساتما وبنیا اولاد زمان نعبد الاسنام داچ عبادتو کو منگ دبتانو رب ایز ماربا انہن یقینا بندگی دی بتانو اضللنا کثیرا من الناس سبب د گمراہی گردیدل د ډیرو من الناس د خلقنا فمن تبعنی هر چاچ تابعداریو کزما د توحید په مسله کې فانه مني نو به زمانه ده ومن عصانی او چاچ نا فرمانیو کزما فانک غفور رحیم بیشکتی بخون کے او مہربانا اغچا دا پارچی تو بے وستا ربنا ایزم ربا انی اسکنتو یقینا انی اسکنتو مالا استوگنی پار پریخی من ذریتی دا اولاد خپلنا بیوادن پیودا سے میدان کی غیر ذی زرعن چند خاوند فصل زرغنولو عند بیتک المحرم استاد کور عزت من سرا ربنا لیقیم الصلاة اے زمین رب دید پارچ پابندیو کی پموز فجعل افئدة من الناس نوگر ویزرون دخل کن تحویلهم چمیلان کئی دوی طرف تا
ورزقهم من الثمرات رزق ورکی دیتن میونا لعلهم یشکرون دید پارا چی شکر ادا کی ربنا ایزم ربا انک بیشکت تعلم پوئیگی ما پاسوانی نخوی چمونگے پٹو وما نعلن اواچ مونگے سرگندو وما یخفاون پٹل اللہ پا اللہ من شین سشے فی الارض پزمکا کی ولا فی السماعون پاسمان کی الحمدللہ اللذی حمد ندی تعریف ندی طول خاص اللہ لرا اللذی اللہ لرا وحب لی چه بخلے ماتا للکبری سرد بڑاوالینا اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و حضرت اسحاق علیہ السلام ان ربی بشکر افزمال سمیع الدعاء خامخا قبل ان کے دعا دے رب جعلنی ایزما رب اوگر دے ما مقیم الصلاة پابندی کو ان کے دمز ومن ذریتی اوزما پاولاد کم دمز پابندی کو ان کی اوگر دے ربنا ایزم رب وتقبل دعا او قبول کی تدا دعا زما ربنا اغفر لی ایزم رب بخنو کی ماتا ولوالدی او مور پلار زماتا وللمؤمنین او مومنانو تا یوم یقوم الحساب پکم اور رزبانی یقوم الحساب چی ادری گی حساب کتاب ولا تحسبن اللہ گمان مکو پا اللہ رب العزت بانے غافلن گنی چلا نا خبر دے عما یعمل الظالمون داوسن چه عمل کئی ظالمان انما یؤخرهم بیشک رستو کئی اللہ دویلی یومن دپار دا غورزی تشخص فیه الابصار چه کڑغی بروزی پاغی کسترگی مهطعین منڈ وهم کی بوی مهطعین منڈ وهم کی بوی مقنعی روسهم سرون بید شرمندگی دو وجن ٹھٹ کڑی وی یادا مانام دا سرون میں پورت کڑی وی لا یرتدو الیہم طرفهم نبو واپس کی گی دوی تطرفهم نظرون دوی وعافیتهم ہوا او زند دوی بخالی وی وانذر الناس اویر وخلق یوم یاتیہم العذاب پکمور چراب شدیت عذاب فیقول الذین وائبا کسان ظلمو چه ظالمانو ربنا اذ منگ روا اخرنا رستو کا منگا الاجل قریب تریونیٹی نزدی پورے نجب دعوتکا قبول بکم دعوت ستاد توحید طرفتا ونتبع الرسل او تابداری بکم دا انبیاء علیہم السلام اولم تکونو آیا نوی تاسو اقسمتم چی تاسو بقسمون خوڑل من قبل دین مخی ما لکم من زوال چی نشتوی تاسو پارا اس قسم فنا وسکنتم اسیدلی وی تاسو فی مساکن الذین پکورنو دا کسانو کے ظلمو انفسهم چغی ظلم کرو پخفلو زاننو بانی وتبین لکم او سرگند شو تاسو تا سرگند کریو اللہ تاسو تا وتبین لکم خکار شو دا خبر تاسو تا کیف فعلنا بهم چه سرنگ کار کرو منگ داوی سرا وضربنا لکم الامثال بیان کرو منگ تاسو لپا قرآن عظیم کی داغی مثالنا وقد مکروا مکرهم بیشک مکر کرو دی مکر خپل وعند اللہ مکرهم دا اللہ سر و سزا دوین مکر وان کان مکرهم یا خدائن شرطیو اگر کو مکر دویل تزول منه الجبال چه زائل دیشی دا غیر وجن غرنا یا ان نافیو وان کان مکرهم او نو مکر دویل تزول منه الجبال چه زائل شوه دے داغی دو وجن غرنا فلا تحسبن اللہ نگمان مکو پا اللہ بانے مخلف وعدی چگن مخالفت بو کی دو وعدی اخفل رسولو دخفل پیغمبران سرا ان اللہ عزیز ذو انتقام بیشک اللہ زور ورد و خاوند بدل غستو دے دخفل دشمنانونا یوم تبدل الارض پکمر چه بدل بکڑشی زمکا غیر الارض غیر بدیزمکنا
والسماوات واسمانون بم بدل کړشي وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا خکارا او سرګن شي دی الله تعالی واحد چې یو دی القهار زور ور دی وتر المجرمین غرب مجرمان یومئذ فدغرز مقرنین چې تلشي وی فلسفات پزنجرونو کې سرابیلهم قمیسون ددوی من قطران درنزلو نبوی یاد تانبیر کلشوی نوی وتغشا وجوههم النار پټکړه وی مخونو ددوی لرور لیزی الله دې لپاره چې سزا ورکړي الله بدل ورکړي الله کل نفس نر نفس تاما کسب چې د کوم عمل کړي ان الله سریع الحساب بیشک الله ډېر زر حساب کوونکی هاذا بلاغ للناس دا سورت دا قران دا تبلیغ دے د خلقو لپاره ولینذروا به دې لپاره چې ورول شي د قران وليعلموا دې لپاره چې پوه شي انما هو چې کینن د الله اله واحد معبود دی وليذكر اولل الالباب او دې لپاره چې نصیحت قبول کی خاوندان عقلونو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله دې په معنا او په مراد خبردار نه تلک آیات الكتاب د آیاتونو د کتاب دی او قران مبین او قران واضح